أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. مخکې آیتونو کې یو قانون تذکرہ وا یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. اے مومنانو کله چې تاسو د لښکر سره په جنگ باندې مخامخ کیږئ نو ثابت قدمی اختیاروئ، کلکیږئ، مضبوطیږئ، د الله یادوئ، د الله نه امداد غواړئ. دارنګې اطاعت د الله او اطاعت د رسول پکار دی، اختلافات ندی پکار، جنگ جګړې بحث مباحثې ندی پکار، ولې په دې باندې د خلکو د ملګرو حوصلې خرابې شي، د ملګرو د زړونو حوصله شکنې مو شي، زړونه یې ونړېږي. نو بحث مباحثې اختلافات داسې مه کوئ، کمزوری بشي، رعب دبدبه به ستاسو ختم شي. دارنګې تذکره د دې وه چې او د دغې خلکو په شانتې کېږئ مه چې په تکبر کې د ریا دپاره راوتلي وو. خلک هم د الله د دین نه منع کوي، پخپله هم د دین د الله نه د لارې د الله نه منع کېږي. بیا دا خبره هم کوي چې او د دې مسلمان مقابله کې منګه ستا ملګرتیا کوو، منګ به ستا ملګري یو، ستا سره به اوږه په اوږه ولاړ یو. داسې د شیطان شانتې خبرې مه کوئ، شیطان په شانتې کېږئ مه. دغه خلق خو شیطان دوکه کړلی چې دغه کارونه کوي. نو شیطان خو یو وخت پورې سړي سره رواني، لیکن کله چې غرضي وخت راشي نو هغه ځای کې پشا شي. وایي زه ستا نه بریم، زه هغه صحیح نم چې تی نه نه. الله وایي د ده دپاره هم او د نورو دپاره هم چې د شیطان تابعداري کوي سخت عذاب دی. اوس دې ځای کې د بعضې منافقانو تذکره کوي چې منافقان لګیا دي. وایي دا ولې؟ وایي دی د دې دین دوکه کړلی. منافقان به لګیای مسلمانانو پورې خبرې به کوي، دغه خبرو کې به تاسو نه راځئ. دی د دې دین دوکه کړلی. وایي د دغه منافقانو حال به صحیح، د دغه کافرو حال به صحیح کله چې د دینه ملائک سا اخلي. زنکدن په وخت کې، د ساده وتو په وخت کې ملائک راضی او دا کافران وਹੀ گزارونه ورکي په مخ باندې، په شاګانو باندې، او وتوي اوسګي عذاب سوزون کې. اشاره ده پدې کې هغه عذاب ته چې کوم ته عذاب د قبر وای، عذاب د برزخ وای، هغه ته کې اشاره ده د آیات کې هغه معلومیږي. دا عذاب ولې دی؟ دا دی وجه باندې چې تا ځان له څه کړي او تا مخکې څه لېږلي او د هغې د وجې نه دی. که څوک دا وایي چې دا خو پې الله زیاتی کوي، الله وایي نه، زه چا باندې زیاتی نه کوم، ظلم نه کوم. الله اس قسم ظلم په اس بنده باندې نه کوي. سچ کړلې نو تا په خپله کړلی. بیا د دې کافرانو حال، د دې عادت،
د دې کارونه هغه د فرعونیانو په شان دي. فرعونیان دي د هغې نه مخکې چې کوم خلک کافر تیر شي دي په مختلفو اوقاتو کې مختلفو زمانو کې تیر شي دي. د دې او د هغې هغه کرتوتونه یو دي، د الله مخالفت دی، د رسول مخالفت دی، خبرې نه مني، انکار دی د آیتونو د الله نه. نو د هغې د وجې نه الله رب العزت هغه مخکینی خلک هم رانیولي وو او وروسته چې څوک د هغې په نقش قدم باندې ځي نو الله هغې هم رانسي. دارنګه الله رب العزت یو خبره کوي چا باندې چې الله رب العزت یو انعام کړی نو هغه انعام ته اخلي نه تر دې پورې چې دا خلک د هغه انعام ناشکري شروع کی. د خلکو باندې چې د سوجې نه هغه انعام شوی دا خلک هغه شی بدل کی نو الله رب العزت ته انعام واخلي. د خلکو ناشکري شروع کړه الله ته انعام واغس، خلکو ناقدري وکړه الله ته انعام واغس، خلک الټه لګیا شو نو الله ته انعام واغس. فرعونانو تذکرہ کوي مخکې ویلو ان شر الدواب عند الله، دلته کې بیا وایي دارنګه هغه خلک چې جنگ د پاره راغله نو سبق یو هغه خلک دي چې لوزونه کړلی او لوزونه هر پیر مات کړلی نو د هغې د لوزونو اعتبار نشته، نو هغې ته د هغې لوزونه ورګزار کوي وایي زما او ستا په منځ کې خبره خلاصه ده ښه نه کو بس دی نور د زما او ستا د وعدې مدت ختم نن نه پس د یو بل په طرف باندې که ورغلو جو بس دشمنی وي. دا یې تذکره کوي. نو کله چې جنگ له راغله نو څه چلو کوي تس نسی کوي داسې چل ورسره وکړئ چې رستو خلک یاد ساتي، داسې چل ورسره وکړئ چې رستو خلک هغه ستاسو په وجه باندې بیا خلک یارئ. دا یې تذکره کوي. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، کله چې وی منافقان وا کسانو چې پزړه کې مرض دی غر هؤلاء دینهم دوکه کې اچولی دی لره دین د دی ومن یتوکل الله سوچ توکل کوي په الله باندې فإن الله عزیز حکیم، یقینا الله دې غالب حکمت والا. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا، کچری لیدل وې تا حال دا کسانو چې ساخلی دا هغه کسانو نه چې کفر کړل ملائک. ولو ترى کچری تا د دې کافرانو د مرګ په وخت کې حال لیدل وې اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه، کله چې ساخلی دینا کله چې ساخلی دا کسانو چې کفر کړل ملائک یضربون وجوههم وادبارهم، نو وهی با مخونه د دی او شاګانی د دی وذوقوا وتویبا اوس کوي عذاب سوزون کې د عذاب د قبر وای عذاب د برزخ وای دی وخت نه هغه حالت شروع شي دا ځنکدن حالت ته نو ځنکدن حالت نه اخواته د عالم د برزخ شروع کی دی وجنا د برزخ حالات چې شروع کیږي د دغه ځاینا نو کله چې سړی مړ شي نو تاسو بیا ګورئ ما کله چې سړی مړ شي هغه ته بیا نور خلک مر پرې اثر تر سره هغه تجهیز تکفین کوي. کله چې سړی نه سا اوته نو فوري طور باندې هغه د غسل تنظیم پکار دی، کفن تنظیم پکار دی. کله کله داسې وشي خلک څه کوي سړی بمړي ماسوتن بمړي جنازه به کو سبا 10 بجے یا سبا ماسپخین په 2 بجے دا ناروا کارونه کوي. بل دا دا چې جنازه دومره لیټ کړه او دوی مدا چې غسل نه ور کوي غسل نه ور کوي کله ور کوي
چې کله یو ګنټه دوه پاتې شو نو غسل به ورکوو نو چې بیا یې وړو که نه نو 10 بجې باندې جنازه ده نو په 8 بجې باندې به غسل ته نه باسو په 2 بجې جنازه ده نو په 12 بجې به غسل ورکو نو دا دومره چې دی ساتي نو یو د فقه مسله دا هم ده چې کله سړی مړ شي د سا وتونه مخکې ورته سورت یاسین تلاوت وکړي د قرآن کریم تلاوت ورته کوئ د دې لپاره چې الله رب العزت په ده باندې رحم وکړي لیکن چې کله سا وخېږي نو تلاوت به بند کې بیا به دغه ځای کې د مړي په خوا کې تلاوت نه کې تر دې پورې چې غسل ولا ورکړی شي نو چې غسل ولا ور نه ورکړی شي نو تلاوت به نه کې نو دا ثابت شپه به دغسې تېره شي او دی به دغسې پروتي بله خبر دا وي کله حالات راځي مختلف حالات دي په دې مړي باندې چې وخت تېرېږي نو دی کړک کېږي کله چې په توده کې دله غسل ورکړی شي نو د ده اړول راړول اساني د ده لاسونه خپې خوځېږي او چې کله پې وخت تېر شي نو بیا دی کړک شي نو دا بیا په ډډه په ډډه کېدله بیا را کېنول دا نه کېږي بیا زموږ فقها لیکي چې کله غسل ولا ورکي نو آخر کې به دی رانیخ کی کې به نه په دې خېټه باندې مور لاس راکاږي له پاسه نه لاندې طرف ته رو په قلاره باندې هغه وروسته بیا به سملای بیا به ولا استنجا وکي کله کله انسان دی کمزور شي دی کله کله د دنا واړه بول لوی بول لا راوځي غسل نه رستو غسل کول دوباره ورکول ته ضرورت نشتی بس اقا گندگی کې صحیح اب او وینځل شي استنجا ولا وکړی شي خبره اخلاصي گندگی بل ریکړی شي غسل دوباره کول ته ضرورت نشته خبر اخلاص نو چې کله د کړک شوی دی نو د کې نه ولا کېږي نه نو دا حالات دي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اسرعوا بالجنازه واسرعوا بالدفن تاسو جنازه زر کوي تادیو کوي په جنازه باندې په دفن کولو باندې زر کوي هر څه زر کوي چې کله د یو سړی مړ شو ساتي وته نو وس د کفن دانګې د قبر په دې کې څومره وخت تېرېږي نو بس دومره وخت پکار دی چې دل پکې قبر تیار شي دل پکې غسل ورکړی شي کفن ولا ورکړی شي بس دومره ټیم پکار دی نو دې څه کوي مړ به کله ماسوتن به مړي ماښام به مړي سبا په 2 بجې به جنازه کو سبا په 4 بجې به جنازه کو دا ټول زموږ کوتاهیانې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بقید حیاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت خادم یو ورځ یې ونه لیدو تپوس یې وکړه خادم څه شو صحابو یا رسول الله دغه شپې مړو مستن رسو ټیم کې مړو منګه څو کسانو غسل ولا ورکو کفن ولا ورکو جنازه وکړه او دفن یې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته به ویلو کنه چې جنازه له راغله جنازه مې کړې وې صحابو ته یا رسول الله موږ به تعالی وسه تکلیف درکو شپه دا نه وخت ده تاسو به وسه تکلیف درکو په خپل باندې موږ جنازه وکړه غسل ورکړه ارسو شو نو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جنازه کې ولاړی یو جنازه کوي داغي وسه حیثیتي نو عام خلک داغي خودمر دغه نشته نو پیغمبر د سوار نه کوي دا پیغمبر تعلیم وو
صحابو ته اسریو بالجنازه واسریو بالدفن او تاسو تعدیو کوي ښا یو سړی مړل سحر کې مړل نو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فلا یقیلن الا فی قبره دې د خپل د غرمې دا ټیم چې دی نو دا د خپل قبر کې تیر کی ماسپخین نرستو ټیم کې مړل مازیګر مړل ما خام مړل ماستن مړل نو دې فلا یبیتن الا فی قبره دې د شپه نه تیرې مگر په خپل قبر کې تیرې پیغمبر تعلیماتو ناو ټیم دومره زیات وختونه نه ورکول په ګنټو باندې سچلې څوک برا رسی راضی با سوال جواب ته کړلی سړی پسې لګل په خاخه به سوال جواب کول کا سړی په دې رواني کې زیبا سو و کلام کې هغه پسې بځي سړی به ته پیدل بتاو گاڑی خوناو کنه دا سوال جواب وکړو سړی بلاړ حال ته سوال جواب کو سړی به راضی نو سړی ناسي سګه سړی را روان دی کم دی نه روان دی کراچۍ نه را روان دی صبر تو کوي کله د یو ځای را روان دی کله بل ځای را روان دی کله سعودي نه را روان دی صبر تو کوي دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک صبر نه کوي ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه راوځي او خوا کې څومره د مقبري کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور فرق به څومره فاصله به څومره پته به لګي چا لیدلې پته بوته لګي الته جنت البقیع دا دی خواته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې جنت البقیع ده کوم چې مسجد نبوي ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا کورونه چې دی هغه په مسجد نبوي کې راغلي کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه دا قبر ده نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورو کنه کمره ویوا خواوشا کې نورې کمرې وي نورې پکې راغلي دا اوسو کور دا پکې نه دی راغلي په جمعات کې نو دا ځای دی بس هغه ځای دی دا غلط فاصله ده د دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف نه ور کوي سب دوګه راضي را روان دي کم ځای نه راضي کراچۍ نه را روان دي چل وکي نو ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه کچری لیدل وی تا کله چې ساخلی دا کسان چې کفر کړل ملائک حالات دل دل وی چې چل وکي ملائک دي سرا یضربون وجوههم وادبارهم وهب مخونه ددي او شاګانی ددي وذوقوا ويوتا اوسګي عذاب سوزون کې عذاب د ور ذالک بما قدمت ایدیکم دا په سبب د دې چې مخکې لګل لاسون استاسو وان الله ليس بظلام للعبید یقین الله نه هیڅ قسم ظلم کوون کې پیس بندا کدا ویال فرعون حال د دې پشان د حال د فرعونانو دی ولذین من قبلهم دا کسانو پشان چې مخکې د دینو فرعونیان دی فرعونانو پشان دي نور خلق ترشی دي فرعونیان دي مخکې عادیان دي سمودیان دي د نوح علیہ السلام قوم دي بل ګڼ خلق ترشی دي کفروا بیات الله انکار کړل د الله د آیاتو نفاخذهم الله بذنوبهم نو الله رانی ولې دی لرا د دې ګناہوں په وجا فرعون امراونیو داغي د ګناہوں په وجا باندې داغي د شرک په وجا باندې د پیغمبر په خلاف په وجا باندې د پیغمبر خلاف وکاو پیغمبر سره دشمنی کوي ان الله قوی شدید العقاب یقینا الله قوی سخت عذاب ورکون کې ده ذالک بیان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم دا دی وجنا چې یقینا الله نه ده لم یکن مغیرا نه ده الله بدلون کې یو نعمت لرا انعمها علی قوم چې نعم کړي په قوم باندې حتی یغیروا ما بانفسهم تر دې پوری چې بدل نکې دي هغه څه چې د دې په نفسونو باندې دي دی هغه حالت بدل کو د دې باندې دا انعام چې د سوجه نشي او هغه شی بدل کو هغه کار پرې خو انعام بدل شو انعام پاتې شو وان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدون کې پوا
نو چا باندې چې کوم نعمت شوی دی د څه د وجې نه هغه کار پرېښودل نه دي په کار دې وجې باندې د الله نعمت ورېږي په تا باندې د الله په نعمت کې نو دا کار مه پرېږده دا کار چې پرېږدې نو څه به کېږي دغه نعمت به هم ختمېږي که نه څومره نعمتونه زمونږ په دې خلکو باندې خلکو ناشکري شروع کړه هغه نعمتونه ترې مو واخېسته الله دلته کې پخوا زمونږ د اوبو نعمتونه وو اوبه وې ډېرې ښې وې صفا وې پاکې وې خلکو ګنده کړې بې قدري شروع کړه خلکو ته ګندګیانې راویستل شروع کړه اوبې ټولې ګنده کړې دلته یو سړی په دې وله کې دا نشي کولی زړه یې نه ورځي چې دې نه داسې اوبه وڅښم نور خو دلته ګودرونه وو خلکو به اوبه اخېستې دغه ځای منګي به یې ډکول او کور ته به یې وړه هغه به یې استعمالول اوس څوک نشي کولی ولې دا زړه مې ولې نه ورځي ولې هلته کې حالت چې کوم ګوري زړه نشي کولی هغه انعام خراب شو د مهو انعاماتو خلکو په هغې باندې ظلمونه شروع کرنډونه شروع کړو نورو دوايانې ورته اچول شروع کړو نسل کشي شروع کړه نسل خرابول شروع کړو الله رب العزت هغه انعام واغست نور ډېر شی انعاماتو الله رب العزت واغست ولې داسې ونه کېږي ته بګې انعام تا باندې کړلی ته الټا کارونه کوې اوس کدا بیال فرعون حال د دې په شان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم دا کسانو چې دینه مخکې وو کذبوا بآیات ربهم تکذیب یې کړی د حالات د خپل رب د آیاتونو فاهلکناهم بذنوبهم نو موږ هلاک کړه دي لره دي د ګناهونو په وجه باندې واغرقنا آل فرعون غرق کړه موږ فرعونیانو لره وکلن کانوا ظالمین او دا ټولو ظالمان دا دې ځای باندې به بس کوه ټیم شته لا ان شر الدواب عند الله یقینا بدتر د زین د سرونه د الله په نسبت باندې هغه کسان چې کفر کړل فهم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي بدتر په زین د سرو کې څوک دي هغه کسان چې کفر کړل او نو پیدا کړي الله پرورش الله در کړل خوري د الله اوسې کې د الله په کندر کې ابيام د الله خبره نه مانی نو دا ټول نه بدتر سره دی کنه بدتر مخلوق دی بدتر زنده سر دی مخکې ویلو اسم البکم الذین لا یعقلون هغه چاړه غاندي هغه کانه دي چې هغه عقل نه لري حق خبره ناوري حق خبره نه وي او حق باندې سوچ نه کوي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره دا کم کسان چې ایمان نه راوړي دا څوک دي دا کسان دي چې لوس کړل ستا د دې سره ثم ينقضون عهدهم بیا دې ماته خپل لوس درا فی کل مره په هر پیر کله چې سره تعالی لوس کړل نه هغه لوس مات کړل وهم لا يتقون او دې تقوا نه اختیاري توحید نه مانی بیا هم لګیا دي شرکونه کوي بیا هم لګیا دي تقوا نه اختیاري ایمان نه راوړي فإما تسخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم نکتوس عمومه په دی باندې په جنگ کې فشرد بهم من خلفهم نتس نس کا په دی باندې هغه کسان چې دي نرست دي او تر هوا په دی باندې هغه کسان چې دي نرست دي او یاروا په دی باندې هغه کسان چې دي نرست راتون کې دي لعلهم یذکرون د پاره چې هغه پن واخلي یو مطلب دا چې کم مخامخ خلق دي دې سره داسې چل وکړه چې دې په منډه شي او خپل رستو خلکو چقي یو سره دا چل وکړه دویم دا ده داسې چلو سره وکړه چې رستو خلک بیا یادای د دې نسل یاد ساتي وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً یره کې ته د یو قوم د خیانت کول نه فهم بز الیهم علی سوا لوز کړل او مخکې لوزونه مات کړل نو فهم بز الیهم علی سوا نو خبر ولګی دی لا ارتاو کوي دی تا لوز د دی علی سوا په داسې حال کې تاسو برابر یې په خبر ورکولو کې داسې نه
چې ته لاړ شې په سر باندې وله ودرېږې او توره پې ونسې هلکه زما ستا لوز مات داسې بنئ مخکې نه دلته کې خپل کور کې جنگ حالات نشتی مخکې نه د خبرو لږه هلکه زما ستا چې کوم لوز شوی تا مخکې چې ته لوز نه دی پاللی نو بس زموږ لوز ختم دی ښه هغې نه وروستو بیا د جنگ تیاری کې وروستو کوه الله رب العزت دغه کافر هم خیال ساتي داسې نه ته داسې کار وکړې په سر باندې وله ودرېږې توره دې نیولی ټوپک دې نیولی او ویل که زما ستا لوز ختم تر اوسه پورې خو هغه په خلاره ناست و که نه هغه په اعتماد کې و که نه چې داسې په اعتماد کې دی نو په اعتماد کې پسې نه ځي ښه دلته کې داسې حال کې چې تاسو برابر یې په خبر ورکولو کې هغه برابر په امن و امان باندې تم په امن و امان باندې دې نه خبر ورکاله که زما ستا په منځ کې لوز ختم ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله نه خوښي خیانتګر چې څوک دي کافر دی نو الله زما د الله بدی شي او که مسلمان دی او خیانتګر دی نو د الله بدی شي خیانتګر الله نه خوښي خیانت کوي مخکې ویلو امانتونو کې خیانت مکوئ لا تخونوا الله وتخونوا الرسول خیانت مکوئ د الله سره د الله د رسول سره وتخونوا اماناتکم او په خپلو امانتونو کې خیانتونه مکوئ دلته هم وایي ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله نه خوښي خیانتګر اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض کله چې وی منافقان او کسانو چې په زړونو کې مرض دی غره اولای دینهم دوکې کیا چې ولې دی لره دین د دی یا مسکړلی دی لره د دی دین د مؤمنانو سره د الله امدادي کنه نو دې د الله په امداد باندې مسشي وي ومن يتوکل الله سوچ توکل کوي په الله باندې ځان سپاري په الله باندې فإن الله عزیز حکیم یقینا الله دې غالب حکمت والا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه کچری لیدلې وتا کله چې ساخري دا کسان چې کفر کړل ملائک یضربون وجوههم وادبارهم وهي ومخون داغ یو شاګانی ددي وذوقوا عذاب الحريق وتوبا چې اوسګي عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ايديكم دا بسبب دې چې مخکې لګلی لاسونو تاسو وان الله ليس بظلام للعبيد ويقين الله نه هیڅ قسم ظلم کوونکې په هیڅ بندا کدا بیا له فرعون حال دې پشان د حال د فرعونانو دی ولذین من قبلهم دا کسانو پشان چې مخکې د دینو کفروا بیاات الله کفر کړه انکار کړه د الله د آیاتونو فاخذهم الله بذنوبهم الله رانی ولې دی لره د دې د ګناونو په وجه ان الله قوي شدید العقاب یقین الله دې قوي دې څخه عذاب ورکون کوي ذالک بان الله لم يكن مغيرا دا دې وجنه چې یقینا الله نه دی بدلون کې یو نعمت لره چې نام کړي په یو قوم باندې حتا یغیروا ما بیان پوسیم تر دې پورې چې بدل نه کیدي هغه سوچ دې په نفسونو کې دي وان الله سمیع علیم یقینا الله دې اوریدونکو پوا کدا بیا له فرعون حال دې پشان حال د فرعونانو دې او دا کسانو چې مخکې د دینو کذبوا بیاات ربهم تکذیب کړه د خپل رب د آیاتونو فهلكناهم بذنوبهم نو موږ هلاک کړ دي لره د دې د ګناهونو په جبانې واغرقنا آل فرعون او غرق کړه موږ فرعونانو لره وکلون کانوا ظالمین او دا ټول ظالمان ان شر الدواب عند الله یقینا بدتر د زین د سرونه د الله په باندې کسان دي چې کفر کړل په ملای منو دي ایمان نه راوړي الذين عاهدت منهم هغه کسان چې لوز کړل دا مؤمنان چې ندي دا سوق دي دا هغه کسان دي چې لوز کړل تا د دې سره سم ينقذون عادهم بیا ماتي دی لوز خپل لرا فی کل مرتن په هر پیر باندې هم لا تقون او دی تقوا نه اختیارای فایما تسخفنهم فی الحرب نچه وس برشی استا پدی باندې په جنگ کې فشرد بیمن خلفهم نو تسنس کا پدی باندې او تر هوا پدی باندې هغه سوچ رسو دین دی لعلهم یذکرون د بارج دی پن واخری وای ما تخافن من قوم او که یریږي ته د یو قوم د خیانت کولو نه فم بی ذیل ملا سوا نو خبر ولېګا اغیتا په داسې حال کې چې تاسو برابر یې په خبر ورکولو کې ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله نه خوښي خیانتګر الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اخو دا بند ورونه غضب وکړه صلی الله علیه